د پاکستان فوج وایي چې د استخباراتي ادارې عیسائی پخوانی مشر او پیښور پخوانی کور کمانډر لیفټننټ جنرال ریټایر پیاز حمید نیول شوی او په ضد یې د فیلډ جنرال کوټ مارشل یا د پوځي قانون لاندې کاروي پیل شوې ده. د پاکستان فوج نن په 12 اگست وویل چې د عیسائی د پخوانی مشر لیفټننټ جنرال ریټایر پیاز حمید د سپریم کورټ د حکم ترمه د ټاپ سټي قضیه کې د شکایتونو په سر پلټنې پیل کړل شوې او فوج هغه نیولې دي. فوج ویلي چې د پاکستان د آرمي ایکټ یا پوځي قانون د مادو لاندې د لیفټننټ جنرال ریټایر پیاز حمید په ضد سخت تعذیبي کاروي پیل کړل شوې ده. فوج زیاته کړې چې د لیفټننټ جنرال ریټایر پیاز حمید پړه د هغه د ریټایر کېدو نه وروسته هم د پاکستان د پوځي قانون د سرغړونو څو پیښې ته راغلي دي. د پاکستان د ځایي مطبوعاتو ترمه د کورنیو ادارو د یوې سوسایټي ټاپ هاوسینګ سوسایټي مالک ماز احمد خان د پیاز حمید خلاف سپریم کورټ ته خواست کړی وو او تیر کال د نومبر په میاشت کې د سپریم کورټ د چیف جسټس قاضي فایسا په مشرۍ د جسټس امین الدین او جسټس اطهر بن الله ګډ بینچ په دغه خواست اوریدنه کړې وه او د پیاز حمید خلاف شکایتونو پړی د دفاع وزارت او اړوند ادارو ته د رجوع کول ویلي وو. سپریم کورټ ویلي چې د پیاز حمید خلاف سخت تورونه لګیدلی او دغه تورونه د پامه نشي غورځول کېدی او کودار اختیا یا ثابت شو مرکزی حکومت فوج عیسائی او رینجر ځواک وقار ته تاوان اوړوي. په یادخواست کې ویل شو چې د کال 2019 د مای په میاشت کې د پاکستان رینجر او استخباراتي ادارو غړو د ترهګرۍ تش په نوم قضیه کې د ټاپ سیټي په دفتر او دغه سکیم د مالک ماز خان په کور چاپه واخلې د سرو زرو خیرو کالی او پیسې ترې لوټلې وي. په خواست کې ویل شو چې وروسته بیا د پیاز حمید ضرور سردار نجیب په منځګړیتوب د مسلې خوارولو هڅه شوې او د ماز خان د تره زوی چې بریګیډیر دی د هغه د لارې د دوی سره تماس نیول شوی. په خواست کې زیاته کړل شوی چې پیاز حمید ورته بیا ویلي چې د چاپې په وخت 400 تولې سره زر او څه پیسې به ورته واپس کړي او د بیا د عیسائی دوه پخوانی بریګیډیرانو ماز خان ته د 4 کروڑ روپو ورکولو خو ویلي وو. په خواست کې په ارتضا هارون، سردار نجیب، وسیم تاوش، زاید محمود ملک او محمد منیر خو تورونه لګول شو چې په هاوسینګ سوسایټي کې غیر قانونه قبضه کړې وي. چیف جسټس بیا په دغه ریکارډ غوښته وو خو ورته ویل شو چې په خواني چیف جسټس عاقب نثار د څوکۍ پرې خودو وروسته دغه ریکارډ ضایع کولو حکم کړی وو. لیفټننټ جنرال ریټایر پیاز حمید د استخباراتي ادارې عیسائی په خواني مشر د پیښور کور کمانډر او بیا د باولپور کمانډر پاتې شوی. د دې ترڅنګ په فوج کې په نور عہدو هم پاتې شوی دی. د کال 2022 د نومبر په میاشت کې په پاکستانیو رسنیو خورشوي خبر چې هغه د وخت نه وړاندې ریټایرمنټ اغستی او د ریټایر کېدو خواست یې قبول کړل شوی. د پیاز حمید نوم وخت په وخت سیاستوالو د بیلابیلو موضوعاتو په تړاو یاد کړی دی. د کال 2021 په 15 اگست د طالبانو په افغانستان کې واکمنېدو وروسته پیاز حمید چې هغه وخت د عیسائی مشر و په 4 سپتمبر یې د کابل سفر کړی. پیاز حمید د کابل په سفر کې خبريالانو سره خبرو کې دومره ویلي وو چې د پریشانۍ هیڅ خبره نشته، خرڅ بیا ټیک خرڅ به بیا ټیکوي. د هغه د کابل د سفر هغه عکس چې د چایو پیاله په لاس کې نیولې وه ډېر مشهور شو. هغه وخت د عمران خان د حکومت د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ویلي چې په افغانستان کې دا وخت سیاسي حکومت نشته او یوه خلا ده. ښکاره ده چې استخباراتي اړیکې غیر روایتي وي نو هغه به روانې وي. د پیاز حمید د کابل د سفر په اړه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې پاکستانی امنیتي پلاوی د کابل سفر کړو د امنیت په اړوند یې د طالبانو سره خپل اندېښنې شریکې کړې او طالبانو د پاکستان سره د پولې د بندیز په اړه خبرې کړې دي. په مرکز او خیبر پښتونخوا صوبه کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې دا وخت په جیل کې دی حکومت کې د هغه وخت د استخباراتي ادارې عیسائی د پخوانی مشر جنرال پیاز حمید په مشرۍ تحریک طالبان پاکستان TTP سره په کال 2021 کې په کابل کې مذاکرات پیل کړي وو. د پاکستان نسو پلاوی په دغه لړ کې کابل ته تللی وي خو د کال 2022 په نومبر کې TTP د پاکستان د حکومت سره کړې ډزبندي ختمه کړي او بریدونه پیل کړي وو. تیر کال د عوامي نشتلګون مشر ملولي خان تور لګولی وو چې د عمران خان په حکومت کې 40,000 وسلوال بیرته ملته راوستل شوي او هغه د فوج د اوسني مشر جنرال عاصم منیر نه غوښتنه کړې وه چې چا دغه خلک بیرته راوستي
د مخکني پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا او استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید نه دی پلټنې وکړي چې دومره سنگین جرم یې څنګه کړی هغه ته دی سزا ورکړي. د پاکستان د اوسني مسلم لیګ حکومت خوم د عمران خان په پخواني حکومت تور لګوي چې وسلوال یې بیرته ملک ته راوستي آباد کړي دي ځکه په ملک کې ترهګري سیوا شوې ده. خو تحریک انصاف ګوند تل ویلي چې د TTP سره مذاکرات کړي خو بیرته نه دي راوستي. علب خان شرپو دلبر نیوز 400 د پاکستان فوج